السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته د مونځ الفاظ ویم چې د دې نه تاسو خپله هم فایده واخلئ او دا ویډیو تاسو بار بار شیر کړئ چې نورو ملګرو، نورو مؤمنانو، مسلمانانو ته هم د دې فایده وشي. ځکه اکثر خلک، خاص کر زموږ پښتانه، هغوی منځونه کوي خو د هغوی د منځ الفاظ غلطي، چې هغه داسې غلطۍ چې د هغه غلطو د وجې نه دغه منځونه یې درسره کېږي، نه فاسدېږي. لکه قرآن کې 2 قسمه غلطۍ دي. په عربی الفاظو کې غلطي په 2 قسمه ده. یو ته لحن جلی وي، یو ته لحن خفي وي. غټه غلطي او وړه غلطي. دا وړه غلطي په دې سره منځ مکروه دی، او چې کومه غټه غلطي ده، لکه مثلا د زبر په ځای زیر ویل، د زیر په ځای پیش ویل، د جزم په ځای باندې متحرک ویل، یا د قاف په ځای کاف ویل، یو حرف په بل حرف سره بدلول، یو حرکت په بل حرکت سره بدلول، دې ته لحن جلی ویل کېږي. او دا غلطي حرامه ده، او د دې غلطۍ د وجې نه د انسان منځ فاسدېږي، او چې منځ فاسد شو نو منځ دې اونه شو، چې اونه شو نو هغه په تا باندې د هغې ذمواري هغه پاتې ده. نو لحاظه چې خپل منځونو الفاظ هم برابر کړو او ملګرو سره هم دا شیر کړو او بار بار دا واورو او د خپل منځ الفاظ ټیک کړو. بل زه به دې کې نومونه اخلم چې دې ته ثنا وایي، دې ته تعوذ وایي، دې ته تسمیه وایي، دې ته صورت فاتحه وایي. د هغې وجه دا ده چې اکثر خلک د دې نومونو نه خبرې، نو دا څه فرض او لازم نه دي، خو کله کله څوک تپوس وکړي یاره دوی قنوت راته ووایه، نو هغه غریب له دوی قنوت ورځي، خو د دې نوم نه ناخبر وي، نو د دې وجې نه هغه ورته بې جوابه پاتې شي. نو زه ستاسو وړاندې مونځ سره د هغې د نومونو د هر یو ځای هغه وړاندې کوم. تاسو دا ښه په توجه سره په خپل هم بار بار واورئ او ملګرو سره هم دا شیر کوي بار بار، چې دا ملګري هم واوري او منځ الفاظ برابر شي. نو راځئ ستاسو وړاندې د منځ الفاظ هغه زه چې کوم دی په دمه دمه په توجه سره او په تلفظ سره ویم. تاسو به زما د ژبې نه او د شونډو نه تاسو ته پته لګي چې زه دې ځای کې کوم لفظ ویم، ذال ویم که زا ویم، سین ویم که ثا ویم، تاسو ته به پته لګي. راځئ لومبنی دی تکبیر تحریمه، الله اکبر. دویم ثنا، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تعوذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسمية، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تكبير، الله أكبر. دركو تسبيح، سبحان ربي العظيم. تسميع،
سمع الله لمن حمده تحميد ربنا لك الحمد يا ربنا ولك الحمد يا اللهم ربنا ولك الحمد. دا درې وانه قسم راغلي بلکې نورم د دې نه زیات. تحمید تکبیر الله اکبر. د سجدی تسبیح سبحان ربی الاعلى. بیا تکبیر الله اکبر. نو داسې به بلې سجدې له لاړ شي نو په هغې کې به هم دقه ووایي دغه الفاظ سبحان ربی الاعلى چې تشهد باندې کینی نو تشهد التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیک أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سلام. السلام عليكم ورحمة الله. دعاء قنوت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. دا د منځ الفاظ. امید دی چې تاسو به اورېدلي او تاسو به د هغې نه فایده اخیستي او انشاءالله اخلی به ترې او دا بار بار اورئ. بل دې ځای کې یو څو خبرې ځان سره یادې کړئ. لومبنۍ خبره خو دا چې ما په دې کې چې کوم الفاظ درې کرته ویلو ما هغه یو کرته ویل دا اوس صرف ستاسو د پوهې دپاره. دویمه خبره په دې کې دا ده چې دا الفاظ ما بس وویل داسې د خلکو هغه غلطیانې مې ونه ښودلې چېرې دې ځای کې خلک کومه غلطي کوي او دلته کومه غلطي کوي. دا الفاظ داسې خلک وایي او دا دي داسې. نو که تاسو وایئ دې باندې او بیا یو بله ویډیو جوړه کړو او وبویو چېرې په دې کې لکه مثلا خلک وایي ولا نشکرک که ډېر خلک وایي دا غلط دی بلکل معنی هم غلطه شوله او مونځ فاسدېږي. ونشکرک دی ولا نکفرک موږ ستا شکریه ادا کوو او ستا ناشکري نه کوو. شکریه ادا کوو. ولا نشکرک معنی خو دا ده چې شکریه نه ادا کوو.
او انشاءالله بیا بله ویډیو کې به مونږ د مونځ د الفاظو ترجمه ستاسو وړاندې کوو چې سړی په دې پوهېږي چې یاره زه په دې مونځ کې څه ویم نو بیا به نور هم خوند کوي. او دومره به د نن دپاره کافي او اجازت غواړم. دعاګانو کې یاد ساتئ. والسلام ورحمة الله وبرکاته.